إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعد اما بعد. ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په 30 مئی باندې زمونږ د پنځپیریانو سره یو مناظره تیر شوې وه. د هغه مناظرې میزباني چونکې زما په ذمه باندې وه، نو د بوت په ورځ باندې دغه مخکې چې کوم بوت ورځ وه، په دغه ورځ باندې پولیس والا دلته راغلل زموږ ځای ته SHO بذات خود، او هغوی ویل چې دا مناظره په دې ایریا کې وشي. نو دا خبره نه ده، زموږ مطالبه دا ده چې دا مناظره ردي جناح خوا کې په کار نه ده. موږ بیا کوشش کولو چې یاره د پولیسو څخه خبرو وکړو، دا مناظره پر امن طریقې سره وکړو، ځکه انشاءالله دې کې څه ده جنګ شور څه احتمالات به نه وي. جمعرات ورځ تېره شوه، د جمعې ورځ تېره شوه، د هفتې ورځ راغله. نو د هفتې په ورځ باندې چونکې د پنځپیریانو سره زمونږ دا معاهده شوې وه چې موږ به تاسو ته سټام درکوو لیکل. نو سټام د هفتې په ورځ باندې دی پیج باندې خپل پیج باندې یو پوسټ شیر کړ چې تر اوسه پورې موږ ته سټام نه دی حواله شوی. ما به هغه ټایم باندې سټام مفتي فدا صاحب ته ولېږلو چې دا والا سټام پر دې خبرو نه مفتي فدا لا نو خبر چې یاره دا مناظره پولیس والا خرابوي نه یې پرېږدي، او الله به دې خبره ګواه کومه چې زما د مناظرین ملګري امن و خبر. د هغې وجه دا وه ما زما ځای کې مناظره له زه میزبان یم، زه به انشاءالله ماحول برابروم چې برابریږي، او دا ملګري نه خبروم چې دې خپله تیاري وکړي چې هسې ذهن منتشر نشي. خو بهرحال چې کله ما سټام هغوی ته ولېږلو، نیمه ګنټه پس 40 منټ بعد زموږ ځای ته دوباره پولیس راغو پرون د هفتې په ورځ باندې، او دی راته وویل چې ما خو تاسو ته ویلي دي چې دا مناظره به نه کوئ، تاسو بیا مناظره کوئ. ما یاره چې ما خو لا څه نشته دی چې تاسو اجازه نه راکوئ، ستاسو خوښه ده. هغوی ویل چې یاره یو سټام چلیږي په دې سوشل میډیا باندې تاسو د طرفه. بیا ورته ما هغه پوسټ وښولو چې سټام چلیږي، خو دا د دې پوسټ د وجه نه و، د دې پوسټ 2 ګنټې وشوې. نو هغه بلکل ویل چې او دا خبره صحیح ده، 2 ګنټې مخکې دا پوسټ چلیږي. بهرحال ماقام نه بعد ما مفتي فدا صاحب سره رابطه وکړه چې مفتي صاحب زه تاسو ملاقات کول غواړم، سبا مناظره د دې حوالې سره څو خبرې کوو. هغوی ته د دې خبرې معلومات لا نه و چې یاره مطلب پولیس والا مناظره نه پرېږدي. چې کله مفتي فدا صاحب سره زموږ په کږوله کې د شپې 10 بجې ناسته وشوه، دغه ملګري هم پکې وو ثوابی، موږ هغوی ته یو خلاصه خبره وکړه چې د هغې ویډیو شته دی. موږ ورته وویل چې یاره په دې ایریا کې پولیس والا مناظره نه پرېږدي. اوس چونکې موږ تاسو سره سټام کړی دی، که ستاسو خوښئ نو موږ به تاسو ته یو متبادل ځای درکړو، هلته به دا مناظره وکړو. نو مفتي فدا صاحب وویل چې صحیح ده، خو دا متبادل ځای چې موږ منتخب کوو نو دا ویډیو کې نه راغلو، هسې نه چې بیا هلته څه لانجه کونجه جوړه شي. نو دې چې پورې موږ سره ویډیو هم شته، هغه به انشاءالله الرحمن د ملګري نشر کړي. بیا چې کله کیمره بنده شوه، مفتي صاحب ویل فدا محمد چې مناظره چېرته کوو. شیخ اسماعیل ورته وویل ما سره ځای شته دی جمیل چوک کې رنګ روډ باندې، هلته به مناظره وکړو. مفتي فدا صاحب ویل چې صحیح ده، موږ خپلې کې مشوره کوو، تاسو موږ نه لږ جدا شئ. مسجد کې ناست وو، موږ ویل صحیح ده. موږ جدا شو، د 11 منټه مشوره وکړه، بیا راغله. موږ ته یې ویل چې یاره زموږ مشوره دا راغله چې دا مناظره په رشید ګړی کې وکړو. ما ورته ویل چې رشید ګړی کې مناظره نه کوو، موږ سټام درکړی دی، سټام هماغه چې تاسو د مناظرې دومره شوقین یې، زموږ ملګرو هم تیاري کړې ده. نو په دغه سټام باندې امن موږ درکوو او ځای دله موږ متبادل درکوو. مفتي فدا صاحب چې کله زما دا خبره واورېده نو ما ته ویل چې راځه زه د خپلو ملګرو نه او هغه د خپلو ملګرو نه راجدا شو، د جومات حال ته لاړو. موږ مسجد کې بهر ناستو، چې حال ته لاړو زه دا ځینې خبرې اوس ځان سره ساتم، انشاءالله کېدای شي بله موقع باندې که بیا د پنځپیریانو څه ویډیو وکړم نو زه به ځینې د راز خبرې م وکړم انشاءالله الرحمن. خو زه فلحال لا من ستره مسلمان باندې عمل کوم نه کوم. نو مفتي فدا صاحب ما ته وویل چې څه چل کوو. ما ویل مفتي صاحب که مناظره کې وبکو نو زه الله به دې خبره ګواه کوم چې د مفتي صاحب د خبرو خلاصه دا وه، هغه تفصیل زه ځکه نه وایم چې بس خیر زه د هغه احترام کوم،
چې مناظره ونشي. ما ورته سید مفتی صاحب که تاسو وایئ چې مناظره نه کېږي نو بیا به داسې وکړو چې زه به یو ویډیو وکړم او ویډیو کې به دا ووایم چې انتظامیه مناظره نه پرېږدي دې علاقه کې. لہذا مونږ دې پنجپیریانو ته وویل چې مونږ به تاسو له متبادل ځای درکو. د دې هغه متبادل ځای خوښ نه شو، دوی مونږ له ځای راکړه، هغه ځای زمونږ خوښ نه شو، زمونږ اتفاق رانغی، مناظره نه کوو. مفتی فدا صاحب ویل زه خپلو ملګرو سره مشوره کوم. بیا لاړې د جومات د حال نه بهر صحن ته 2-3 منټه تیر شو، بیا راغی ما ته ویل یاره زما ملګري دا خبره نه منې. مال ولې؟ وی هغې وایي چې دې کې زمونږ بېعزتي ده. مال څه بېعزتي ده؟ یو مفتی ورسره شریف حسین نامه وی غالبا، وی هغه دا وایي چې نه دا خبره موږ نه منو. بس که اجمالا وی چې انتظامي مناظره ختمه کړې ده ټیک ده، که اجمالا نه وی تفصیل به نه کوي، دا موږ ته منظور نه دی. ما ویل دې اجمالا کې نقصان دا دی، نقصان که زه اجمالا ویم چې انتظامي مناظره ختمه کا او زه یو منټ ویډیو کوم نو ستا د اشاعت والا خلک به وایي چې اهل حدیثو په پولیس په ذریعه باندې مناظره ختمه کا، او زما اهل حدیث ملګري به وایي چې پنجپیریانو د پولیس په ذریعه باندې مناظره ختمه کا. او دا د دې عادت هم دی. دا مفتی ندیم موږ د ملګرو ته یو خبره کړې وه، زما خو مشوره داره چې کلیپ کې دغه دا کلیپ هم دغه خبرې هم تاسو واچوئ. هغه یو هفته مخکې زموږ ملګرو ته رنګ کړی و او ویل دا پنجپیریان چې دي د پولیس په ذریعه باندې مناظره ختموي او د دې د عادت دی. او د ندیم دا خبره رشوه شو. ګوره که نور دروغ وایي خو دا خبره رشیا ده. نو هغه بهرحال مال ستا ملګري په موږ باندې بدګماني کوي، زموږ په تا باندې کوي. نو څه وکړو؟ ښه خبره داره چې تفصیل وکړو، څه چې حقیقت نفس الامر به ووایو. هغه ویل نه دی کې نقصان دی. همداسې به وکړو چې زه او ته به یو ځای ودرېږو، ویډیو به وکړو، ویډیو کې به ووایو چې یاره انتظامي مناظره نه مني لہذا موږ مناظره نه کوو. وایي یاره زه تا سره مشترکه ویډیو نشم کولی. مال ولې؟ وایي بس زموږ ملګري خفه کېږي. حالانکه دې نه مخکې ما ته وایي چې ګوره زموږ عقیده یو ده، موږ ملګري یو، مناظرونو سره نه جوړېږي او فلان او فلان او فلان، او زموږ خو یو شان عقیده ده او زموږ کې خو دومره فرق نشته دی، زموږ ورورولي ده او ته زموږ ورور یې. داسې خبرې کولې او بیا زه تا سره یو ځای ویډیو نشم کولی. بهرحال بیا هغوی کې یو ملګری و او هغه دا خبره وکړه چې زه به د ډي سي پي نه اجازه راوالم په دې مسجد کې به مناظره وکړو. ما ورته ویل دا ویډیو کې راولو، ته دا خبره وکړه، که سبا دې نه رسو شو نو بیا به پروپیګنډې نه کوي، دروغ به نه وي. هغه به دې خبره باندې چې ویې اورېدل ډېر ګډوډ شو خوار. دې کې ورته شیخ عزت الله ویل 5000 روپۍ زمانه والا انعام، ته صرف ډي سي پي نه وخواله اجازت والا. بس خپل ملګري پکې تو مې شو، شور شغب پکې جوړ شو. دغه ځای باندې زموږ خبرې هغې سره ختمې شوې او موږ ته را روان شو. موږ ویل بس صحیح ده، تاسو مناظره نه کوئ، موږ سره ویډیو شته دی او ویډیو کلیپ انشاءالله الرحمن کومه چې هلته شوې وه او دې ته موږ ویلي چې متبادل ځای درکوو، هغه ویډیو به انشاءالله الرحمن د ملګري کیدای شي هغې شیر کړي هم وي، نو هغه ویډیو هم شته دی. خو بهرحال پنجپیریان ډېر خفه شو او مایوسه شو، خپل منځ کې مران شو په دې خبرو باندې. مونږ چې راغو ګنټه نه وه شوې چې په دغه جومات کې ویډیو که چې انتظامیه خو اجازت نه ورکوي، خو د هغې باوجود مونږ د هغې ځای ته ورسو. مونږ ستا خبرو کې خو تضاد دی، خپله د دې خبرې اقرار هم کوي چې انتظامیه اجازت نه ورکوي او ته بیا هم زما ځای ته راځې. تا کې چې دومره جرت دی او زما ځای ته راځې، زه پنجابی یم، زه پښتون یم انشاءالله الرحمن، او مونږ په دې دین باندې د خپل سر هم قرباني کوو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین. ماشاءالله عبدالرحمن ښه جوړې صحتونه ښه دي؟ خیر دی، د الله رحم و کرم دی. ته ښه یې؟ صحت دې ښه دی؟ ستاسو دعاګانې دي. وخت څه تېرېږي؟ بلکل خیریت دی، شکر دی. مصروفه خو نه یو 15 منټه؟ نو بس داسې یو د واده پروګرام دی، داسې خواړې پروګرام دی، په هغې کې مصروفه یو نور څه دغه کوي، نو تفصیلي ګپ به لږ وروسته ولګو. نه نه ضرور خبره ده. خیر دی، لږ سایډ ته شه، مفتي صاحب در سره 2 خبرې کوي. غاړې ته یې مزه. او کتاب دې ورکړی ورکړه چې اوس خو ورسره ګپ هم ولګېږي که نه. ګپ باندې څه کېږي؟ ښه ښایسته سپېشل دعوت وکړه چې درشم. دعوت پرېږي د مړه، څه دعوت وکړه چې هلته درشو، دلته خو ګرکجورو وجورو دي شته.
زما د طرف نه تاسو ته کل عام دعوت دی چې څه ټایم ستاسو خوښه زما نمبر به اني ما ته رینګ وکړه زه درلم بس پیغامه شه دا صحیح ده که خیر درځو ښه دعوت نه درځو زه اوس مفتي صاحب سره خبرې وکړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مفتي صاحب محترم ښه جوړي؟ الحمدلله الله فضل دی من الله مل صاحب ښه صحتونه دي ښه دي شکر دی ستاسو دعاګانې دي وخت ساعت ښه تېرېږي کور ته قلاري ده الحمدلله د الله فضل دی تاسو ټول ملګري خیر خیریت سره شکر دی د الله رحم دي ستاسو دعاګانې دي الله تعالی خوشحاله سره د مناظرې نه خبرو مره تاسو چې طی شوي ده بس دغه یو خبرې نه ځان خيار ساتي دغه پنځپیرانو سره مې چې زمونږ مناظره وي نو دوی د پولیسو سهار ډېر په عجیبه طریقې سره اخلي دوی پر فقیر آباد کې سره زموږ مناظره نو په هغې کې طی شوي دا و چې اته کسان به د دواړو طرفو راځي نو بیا یې دوی پسې مونږ د رشید لړۍ نه یو کس ولګوو د مفتي پیدا صاحب ته ځکه نه یقین مناظرې ته ورسول بلکل ستاسو د رشید ګړۍ ویډیو ما کتلې وه کوڅو کې چې ورپسې ګرځېدی سړی چې پټ شوی او بیا پسې مونږ هلته بالاخره لاړو خو دوی بهرحال د مناظرې ځای په ځای باندې تاڼې ته لاړه نو په دغه کې هوښیار اوسېږئ ځای مه ورښایئ بیا چې کله دوی ورځي خپل یو کس ورسره کوي ورته دوی به تاسو ضبوط ځای ته راورسوي نو دغه پولیسو رابطه به یې کټ وي په دغه طریقې سره انشاءالله. نو مفتي صاحب محترمه زموږ خو اول نه همدغه شانتې سوچ و دا تاسو چې کوم وویل الله دې تاسو لا اجر درکړي د هغې وجه دا وه چې موږ وویلې موږ خو خیر دا د پولیسو سوچ نه و خو د عوامو موږ ویلې چې داسې دی ازدحام جوړ نه شي رش جوړ نه شي دغه دواړه صورتونه دي وکړي تاسو خبره یو د پولیسو سره راغلي موږ چې په تاڼې ته بیا راغلو دي پسې نو 3-4 ګاډي راډک کړي وو په هغې جنډې ودرولې وې اغلقانو نه موږ ته اوس تاسو سره راغلي ویل موږ ته ویل چې مناظره ته راشئ نو دغه دواړه څیزونه چالونه د دې وي د مناظرې د ختمولو دپاره چې تاسو دغه دواړو نه هوښیار خپل یو کس ورسره کوي ورته دی به جای مناظره ته راورسوي انشاءالله نو پاکې به دوی د پولیسو رابطه نه کېږي خپل عوامي به هم نه کېږي خو بیا تر اخره پورې ځای بلکل ورښایي نه بلکل اوسه پورې لا موږ ځای نه دی شو کړی بلکل صحیح دی دغه تر اخره پورې پټه وساتئ دوی سره خپل یو کس ورسره کوي تر اوسه موږ ته هم نه دی رامعلوم چې کوم ځای دی نه بلکل همداسې ده موږ ورته دا ویلي دي چې څه ټایم تاسو راغلی هغوی موږ ته وویلې چې یو ورځ مخکې به موږ به ډبېرې ته را رسېدلي نو ما ویلې زه بس بیا به په موبایل رابطه ساتو زموږ د طرف نه به یو کس درشي بس هغې سره به تاسو ملګري غاړه شي او چې کوم ځای باندې زموږ اتفاق راغلی ګنټه مخکې 2 ګنټې مخکې همدغسې ترتیب وساتئ صحیح دی انشاءالله الله دې تاسو له اجر درکړي نور صحت هم ښه دی وخت ساعت ښه تېرېږي الله تعالی مو آباد ساتئ نو ما خو عبدالرحمن مولي صاحب ته ویلې مې زموږ د طرف نه تاسو ته هر ټایم دعوت دی دروازې زموږ کلاوي دي چې راتللی او بس انشاءالله موږ ته صرف رینګ وکړئ پرې درځو ستا مېلمانه به انشاءالله ضرور الله دې اجر درکړي بارک الله السلام علیکم تری په لړزانوي زنده باد سلفي نیټورک دا محمدي نیټورک دا محمدي نیټورک باطل تری په لړزانوي زنده باد سلفي نیټورک